تر دغه لسو ټولیو وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیت المقدس ته ورسېدی. هغه براق چې له اسمانه څخه راشوی سوی دی محمد رسول الله په هغه ځای باندې ودروئ، په کوم ځای باندې چې په بیت المقدس کې انبیاء کرامو خپل سپارې دروئ. په دې وخت کې محمد رسول الله او ورسره ملګری جبرائیل علیه السلام دی، دواړه و بیت المقدس ته داخل شو. په مسجد اقصا کې تحیت المسجد وکړو. تحیت المسجد و دې ته ویل کېږي چې کله سړی و مسجد ته راننوځي، د مسجد حق دا دی چې تر ناستې مخکې باید 2 رکعاته نفل وسي. په روایاتو کې داسې هم راځي چې جبرائیل علیه السلام هم 2 رکعاته لمونځ ورسره وکړو. چې کله په مسجد اقصا کې په بیت المقدس کې 2 رکعاته لمونځ وسو، تر 2 رکعاتو لمونځ وروسته له ابو سعید خدری رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې یو مؤذن ولاړ سو اذان یو. تر اذان وروسته ټول خلک انتظار دي چې اوس به امامت څوک کوي او جماعت به څوک ورکوي. جبرائیل علیه السلام یو څه موده وروسته ولاړ سو او زه تر لاس ونیولم، په بیت المقدس کې په محراب کې ودرولم، تر ټولو کسانو یې مخته کړم. امامت وروسته چې کله لمونځ وسو، جبرائیل علیه السلام راته فرمایي چې ای د الله رسوله، ته پوهیږې چې تا امامت وچاته ورکو، تا لمونځ وچاته ورکو په بیت المقدس کې؟ محمد رسول الله ورته فرمایي چې یا ما ته نه معلومیږي چې دا څوک دی. جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې ای د الله رسوله، له آدم علیه السلام څخه ستا تر نبوت تر وخته پورې چې څه انبیاء کرام راغلي دي، تقریبا 1,40,000 کم و زیات انبیاء کرام راغلي دي، دغو ټولو په تا پسې امامت و. نو محمد رسول الله ته امام الانبیاء ویل کېږي. په روایاتو کې داسې هم راځي چې الله تعالی له اسمانه څخه ملائکه راشوه کړي، هغو ملائکه هم پر محمد رسول الله پسې امامت وکړو، اقتدا یې پسې وکړله، په محمد رسول الله پسې هغه لمونځ وکړو. نو محمد رسول الله ته الله تعالی څومره غټ شان ورکړی دی، امام الانبیاء یې جوړ کړو. د 1,40,000 انبیاء کرامو ارواح په دې ځای کې راجمع سو او محمد رسول الله هغو ټولو ته امامت ورکړو. دا څومره غټ سعادت دی. دغه ټول کارونه چې موږ تاسو دا 2-3 جمعې د معراج بیان کوو، دا ټول په یوه شپه باندې سوي. اوس له دې ځای څخه یو غټ سفر شروع کېږي چې کله لمونځ وسو، محمد رسول الله له انبیاء کرامو سره ملاقات وکړو. له هر نبي سره د محمد رسول الله ملاقات وسو او هر نبي د الله تعالی حمد وایو. هر نبی ته چې الله تعالی کمی معجزې ورکړي وي، کم کرامتونه چې الله تعالی ورکړي وو، د الله تعالی حمد په هغو صفاتو کې بیان. عیسی علیه السلام د الله تعالی هم په داسې الفاظو کې بیان کو چې دته الله تعالی کمی معجزې ورکړي دي، هغه ټول یې د الله تعالی په حمد کې بیان کړي.